دعوت اسلامی مدنی چینل باندې لکاو روپے ورځ خرچې راځي خو څه دپاره چې خلک نیکان شي دې بې حیایي نه دې فحاشیو نه راواوړي او دین طرف ته شي دینداري وګرځېږي مذهبي خلک وګرځېږي باعمله شخصیات ته جوړ شي او نوجوانانو دپاره هلکانو دپاره مدارس کلاو کړي دي جامعات یې کلاو کړي دي چې هغې په ورځ کې لکاو کروڑاو روپۍ خرچې دي دې نه علاوه حفظ او ناظرې مدارس یې کلاو کړي دي او بیا هغه نه علاوه چې کوم کاروباران خلک یې هغوی دپاره دعوت اسلامی شرعي کورسونه تربیتي کورسونه کافله کورسونه دا مختلف کورسونه دعوت اسلامی ایښودي دي څه دپاره چې څه په طریقې خو چې مسلمان دین زده کړي او خپل قبر آخرت ښایسته کړي یعنی دا تاسو ماښام نه واخله تر اوسه پورې ناست یو تر اوسه پورې به نه تاسو د حکومت متعلق څه خبر اورېدلی نه د حکومت په فیور کې نه د حکومت خلاف په خبر اورېدلی نه به یو سیاسي سړي متعلق خبر اورېدلی چې دا داسې ده یا داسته نه به یو مذهبي سړي متعلق تاسو مخالفت اورېدلی چې دعوت اسلامی والے مخالفت کوي دعوت اسلامی مقصد څه شاید منم کوشش میں کنم خود را و تمام دنیا اصلاح را کند مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ما د خپل ځان او د کل جهان خلکو اصلاح کوشش کول دي دعوت اسلامی دا مقصد دی نو ما عزتمندو قدرمندو چې ارسلان به لرې نه راتلی شي پنجاب نه راتلی شي زه له ډېره اسماعیل خان نه راتلی شمه نو تا هم خپېشته دي تا ته هم الله بصیرت او بصارت دواړه درکړي دي الله عقل و حواس درکړي دي ته ولې خپل ځان غافله کوې ته هم ځان ویښ کا ته هم ځان اکټیو کا ته هم خپل دین طرف ته خلق را بالا ځان هم نیک کا یاد وساته نن چې د ستا ورور ته په لار کې څوک کنځلي وکړي ته پې خفه کېږې نن چې د تا پلار ته څوک سپکه خبر وکړي ته پې خفه کېږې نن چې تا کور کې د پلار ولې نه د مور کنځلي وکړي ته پې باندې خفه کېږې ته چې په بهر لار کې روانې او څوک د ستا پلار نوم په آواز واخلي او اوچت آواز سره ووایي ته پې خفه کېږې ولې ای مسلمانه ته به هلته نه خفه کېږې چې ستا پلار یا د ستا رور یا د ستا مورکۍ یا د ستا خور جهنم ته روان او ته جنت ته روانې نه ما عزت مندو قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم النار التي وقودها الناس والحجاره ای ایمان والو خپل ځان خپل کور وال له هغ اور نه بچ کې ای ایمان والو خپل ځانونه خپل کور وال هغه اور نه بچ کې چې د کم اور بالن خاشاک ایندن انسانان او کاڼي یعنی بوتان دي انسانان او څه شی دي او بوتان دي نو ما عزتمندو قدرمندو نن خو پوره شپه په خوب باندې موږ مسلمان تیر کی کافر هم راپورته شي 8-9 بجې رواني دفتر ته سکول ته رواني موږ مسلمان هم رواني نو مسلمان او کافر منځ کې فرق پاته څه شی شو چې کوم منځونه مو د طبیعت دي یا مقصد دا ده چې وزګار یو بیا مونږ کوو چې دنیاوي کارو کې مونږ مشغول بیا مونږ ته مونځ موقع نشته مونږ ته د مونځ ضرورت نشته دی علامہ اقبال صاحب فرمائی رہ گئی رسم اذاں شوق بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذاں شوق بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ما عزت مندو فرمائی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر نن مونږ مسلمانو بہترین کتاب پرې ښودی دی بہترین کتاب پرې ښودی دی الله محبوب فرمائی زدانه فرمائی چې الف لام میم حرف تی فرمائی بلکہ الف جلا حرف تے میم جلا حرف تے لام جدا حرف تے او ما عزتمندو علماء فرمائی چې بیا الف ته وګوره بیا په الف کې درې حرفونه دي چې بیا لام ته وګوره په لام کې درې حرفونه چې میم ته وګوره په میم کې درې حرفونه دي یعنی په الف لام میم ویلو باندې دیش نیکانه نه بلکہ تا تب الله رب کریم 90 نیکانه عطاو فرمائی مونږ مسلمان ته غافل یو چې سملو په موبایل کې نښتې چې مونږ ته خوب پسې راشي چې راپاسو بس نسواري به اول نسوارو ګولولي او موبایل چې چا سر ته پروت یا به اول چا میسج راغلی چا زه یاد کړی چا زه نه یاد کړی څومره فرینډ ریکویسټ راغلی څومره دا شیزونه دا ټول فضولیات دي دا هر څه پاته کېدونکي دي ما عزتمندو انسان سره به د عمل تک کوي که چېرته ښایسته عمل و نو ما عزتمندو بیا به دی بهتر وي او که عمل ښایسته نه و صابر بابا فرمایي وایي چې عمل توشه در سره نه وي ای صابره چې عمل توشه در سره نه وي ای صابره که عالمې که خبرې بیا به څه وي